باب دې په بیان د هغه چا چې هغه په کفر باندې مرشي په وقت النار دا سره په جهنم کې وي ولا تنالوا شفاعه دې ته په سفارش نه راځي د سفارش پیدا په متنملایي ولا تنفعوا قرابه المقربين او نه د رشتہداري او د خپلولۍ هغه ورته پیدا ورځ قیامت کې په آخرت کې نجات چې انسان ته ملاويږي هغه په ایمان باندې په اعمال باندې ملاوي چې ایمان دې او سره موحد نه وي کافر مشرک وي سفارش انبیاء علیه السلام سفارش کوي اولیاء کوي مؤمنان کوي همدارنګه خپلولي او قرابت دا بقاعده دانه وفي قال حدثنا ابو بكر بن مسلم قال حدثنا قال محمد بن سلمة قال ثم ابن ابي قال ان قال وقال ان ابي وقال دا تلته دا آیات نازل شو ان ذی العشی نو انس رضی الله عنه ان رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي ما خلاص شه په کفر باندې مرشد د نبی اسلام ورته او النار دا پور کړي قال انس رضی الله عنه وي فلما قفا کله چې وګړي دا سره شای وانه تعاون نبی اسلام توبه فقال ان ابي واباك في النار زمو استاد ولا پلان کړي وو کړي دا وړه وو یو خو دې اشاره شو چې کفر باندې څوک مرشي ندابه جهنم دویم د فطرت په زمانہ کې چې څوک مرشي وي دا زمانہ دا چې عربو کې جاهلیت ټول د بوتان عبادت کوله دا هم اهل النار ابراهيم عليه السلام د هغه دعوت دې ته رسېدلی د ابراهيم عليه السلام د دین نه دی خبر دی باندې دا سوال نشي کېدلی چې دی خلقو تعالی په زمانہ د فطرت و زمانہ د انقطاع د وحي و چې وحي نه و نو دی وخت کې خو دی معذور نو باید دا چې دی جهنم ته لاړ شي منګوي د انبیاء علیه السلام کې د ابراهيم علیه السلام دعوت د نور انبیاء علیه السلام د دین نه دی خبر دومره معلومات او چې کفر شرک دا د انبیاء علیه السلام د دینونو خلاف پیغمبر علیه السلام دا سړی راکوبلو دې کې تسلی دې سړی تور په خفقه کما ان ابي و اباك في الناس دې مصیبت کې تم د سره شری دا دلالت کوي په حسن د اخلاق د پیغمبر علیه السلام حسن معاشرت باندې چې نبی علیه السلام د سړی دومره لحاظ وساته چې دا سړی په دې باندې خپشوي چې خپشوي نو راوي بل او به ورته نه د موستا دوار د مصیبت شریک او په دې دوار مصیبت کې شریک یو ځکه نبی اسلام را اول او بیا ورته ویل دي د پاره چې دا هیڅ تسلیم شي نبی اسلام تسلیم او به ما حدثنا قبل ورود علم وغير محارب قال حدثنا جلال بن عبد العظيم المسلم وحدثنا به ويتبع ما قال معروفا لما نزل هذه الايات وانزل عشرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات نازل شروع پیغمبر علیه السلام قریش چې دین ولا جمع کړو نو پښتمړو نو قریش راو بلل دا قریش چې جن دا جمع شو فعما وقصا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعمیم وکړو وخصو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تخصیص وکړو معنا دا د فعما وقصا چې اول نازل شو انذر عشیرتک الاقربین پیغمبر علیه السلام قریش جمع کړو فعما نو پیغمبر علیہ السلام تعمیم کو ثم خصا نبی علیہ السلام تخصیص کو اغه نبات ثانیت نازل شو ورحمتک منهم المخلصین به پدې سره نبی علیہ السلام بنو هاشم خاص کړو په دې بیان څخه خاص کړی نو معنا دار چې یو ذلی وانذر عشر آیات عام او ورحمتک منهم المخلصین او دې کې تخصیص نبی علیہ السلام
نو نسب قوم بنو هاشم او د پیغمبر اسلام بیان ذات نمو یا معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم عام خطاب کو فرمایو او خاص خطاب نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایو عام خطاب عام خطاب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وقصا پیغمبر اسلام خاص خطاب شنه نظام وکړ هغه ترتیب داسې وشو چې ابتدا کې نبی صلی الله علیه وسلم आवाज کو خاص ابن لویتا دی نبی صلی الله علیه وسلم شروع ابتدا یا بنی کعب ابن لوی نو کړه نو سو پښته دا کعب دا سو پښته د پیغمبر علیه السلام نه دامه به درجه په درجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم تخصیص کو آخر الامر پیغمبر اسلام خاص الخاص خطاب او کلو په خطاب او فاطمه رضی الله عنها تا نفهم عام خطاب او د کام نه شروع کړه تاسو پښته مخکې به فخص نبی اسلام خاص خطاب او اخر کلو فاطمه رضی الله عنها تا پیغمبر علیه السلام خطاب دا نو فقال نبی اسلام وایا فقال يا بني كعب بن لؤي أنزل أنفسكم من النار يعلمون أمر كافر أنزل أنفسكم من النار يا بني عبد الشمس أنزل أنفسكم من النار يا بني عبد المناف أنزل أنفسكم من النار يا بني هاشم أنزل أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنزل أنفسكم من النار يا فاطمة قل إني نفسك من النار أنزل نفسك من النار نو فاطمه خاص خطاب او بیا وتوي فإني لا أملك لكم من الله شيئا مالک نعمت تاسو په الله یو سیدر بدون د ایمان نه معنا دا چې زما په قرابت باندې توکل اعتماد وکوي زه قدرت لرم چې تاسو نه دفع د مکرو کما چې کوم الله کا تاسو ته د عذاب رسول غواړي الله تاسو تکلیف رسول غواړي نو زه په دې باندې قدرت نه لرم زه په دې باندې چې زه طاقت دا نه لرم دا قدرت او طاقت نه لرم لا املک لكم من الله شيء بدون ایماننا غیر ان لكم رحما غیر د دینا چې ان لكم بشک تاسو د پار رحم دې نو معنا د قرابت دې فابلوا ببلالها سر قرابت دې زموږ استاد کو مابین کې فابلوا ذره چې زب وصل کم په وصل کم دا قرابت درا ببلالها کو وصل کول د چا سره د قرابت سره زب صرف زمون استاد په مابین کې قرابت نشته بلل دا په معنا د لنوال سره راځي دلته په دې رحمی باندې پر رحم باندې اطلاق د بلل سره لکه څنګه چې عرب په یو بسوانه وڅ شی باندې اطلاق د طبيعت کوي معنا چې وڅ شی وي هغه کارتي ماتي ګذر جوړ ورتي تسمات نداوت لونواله د هغه شان داله چې دا جمعواله کې شی دا جمع کوي لونواله هغه تعلیف راولي مشکی شی یو دی کوي د یو بس هغه کا تفریق یا هغه جداواله راځي خاوره د هغه کې تفریق او جداواله او بچ پکې واچې یو دیواله وشي استعمال وشي شګو سیمټ دی جدا جدا وي ګرځونه کوي خاوره پکې واچې یو دیواله نو دلته اطلاق په یو بس باندې د قطعات کې او په نداوت لونواله د دې شان داله چې هغه جمعواله راوړي تعلیف راوړي ذکر دین تعبیر پیغمبر اسلام په بلال لونوان سره وکړ فابلها درګه چې د وصل کما دي چاله رحم لره به بلالها او هغه وصل کولو د چاله د رحم باندې کول والد د رحم یعنی په وصل کولو د چا باندې د رحم باندې نو اشاره دې ته وکړه چې دا ځان نه خبره چې زمونږ استادو په مابین کې دا د قرابت شته شریعت حکم دا دی چې قرابت به یو بل سره پالو خپل ولی به پالو تعلق به کوو یو بل سره یو بل باندې لیکن البته دا خپل ولی قرابت د الله د عذاب مسوخ راکول نشي وای وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن علي بن الوهدي بن ابو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد بن
وفي مدون رسول مكين قال حدثنا هشام بن عبد عن ابي عائشه رضي الله عنها قال لما نزلت عبد راشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا حبيب النبي محمد يا سيدي الذين عبد المطلب يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم د افراد ذکر کړل مدد د شدت قرابت اشاره ده نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نږدې خپلوان ذکر نبی صلی الله علیه وسلم چې دا یاد نازل شو فاطمه رضی الله عنها صفیه بني عبد المطلب دې وکړ د وجه د شدت قرابت نو یا کنه نو په دې باندې ټول موږ نه راځي چې ضروري نه ما شي ته او دې باندې حدثنا هذا القول يا حيوان قال الواحد قال رجل سعيد الشارع قال رجل سيد بمرض سكرته ابن عبد الرحمن انا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن العشرة الأقربين يا أبا قريش اشتروا أنفسكم صلى الله عليه وسلم من الله وأهلي كانوا نقل الله تبارك وتعالى دا په اعتبار تقدیر سره ویل کېږي چې د نو جماعت د قریشو تاسو خلاص کی ځان نقل د اورنا ځان خلاص کی اورنا په دې باندې خلاص دیږي چې تاسو اسلام وروړي نو د اورنا مصالح پات شي د عذاب نه مصالح پات شي اسلام ګویا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا د دې د کشرا او د طاعت دا د دې لکه ثمن او پیسې د نجات دې کې اشاره لري چې دا نفوس کوم دې تاسو دا ټول د الله په قدرت او اختیار کې دي دا د الله په ملکیت کې دي څوک چې د الله تابعداري وکړي په حق تابعداري سره چې هغه د امتثال اوامر وکړي اجتناب د نواهی وکړي نو د دې په ذمہ باندې چې کم ثمن او پیسې دي نو هغه پورا کړی چې پورا کړي نو ځان واغته معنا ونه منجار زندگی او کسو ایمان نه وروړي نو هغه پیسې چې دي نو دې پورا نه کړل تبارک وتعالى دا نو ګویا کې دا به جهنم ته ورځي او جهنم نه به اخلاص دي نشي ځکه پیغمبر اسلام وایي چې ځانونه د الله تبارک وتعالى نه معنا دار چې تاسو ځانونه خلاص دي او د جهنم اسلام وروړي نو د عذاب نه بچاله دا پاتش او که اسلام نه وروړي نو عذاب نه سالم نشي پاتې لا أقولكم من الأشياء تقولون كل بلا أنكم من الأشياء وتقولون كل بلا أنكم تقولون الأشياء يا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم من الأشياء يا فاطمة بنت محمد سيد معاشر أنكم من الأشياء وبه قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا وعيد بن عمر قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا الجهري قال حدثنا عبد بن سهيل قال حدثنا ابي عن ابي عثمان قريش المعاني وغير المعاني وقال لما نزلت عن رسول الله قال ان الله نبي الله صلى الله عليه وسلم الى رسول من جبل قال حجر القران قال لا دوال والقبيصه زهير بن عمرو لما نزل القران للعشيره الاقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم الى رحمه من جبل دلته دا دویم ځل دا قاله دا ذکر شوی نو دیو جن بعد وی چې دلته د دویم ځل قاله ذکر کول ته حاجت او ضرورت دانشت نو کچیرتا دا قاله په کلام کې حذف کړی شي نو دا دی راځي قواعد محدثین حضرات وی چې دلته دا قاله دویم د دې اعاده شوی دا د تاکید لپاره نو چون کې دلته په کلام کې بعد طول لاغ او غواړ راغی نو دا طول د وجه نه اعاده چې به د قاله وکي دا حسن دی دا خبره دو تاکید د پاره دا خره قران کریم کې د دې مثال موجود دی ايعدكم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون انکم مخکې ذکر دوباره به چې کلام کې طول لاغ دوباره به انکم د تاکید د پاره دا ذکر شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فخذل الى رحمت الله نبی علیہ السلام الى رحمت من جبل اغفار وارکان د چاته د غرتا رحما وکانو ته ویل کیږي چې یو د پراتی وی او پس مکبانه ثابت نیوی بلکې خوارو واره یو د پراتی وی ثړې کان راوړي یو د کوردی راوړي یو د کوردی خوارو وارکان نه د پراتی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه د ورغه فعلى وقت نبی السلام اعلى حجرا
او برد دې قانون په یو کانی باندې ثم نارا به نبی صلی الله علیه وسلم आवाज کو بر وختو به आवाज وایا ومن على رجل منافع من نبي من قولكم كما جاءوا علما ان فرقا يوسف فانطلقا بداخل دشمن ویني فانطلقوا لا شدا کړي يربو دا حفاظت د چاقي د خپل اهل کوي يربو اهلو حفاظت د خپل اهل کوي اطلاق خپل اهل توقي خبردار او چې خبردار دشمن دروازه را روان دي خبردار ورته يربو چې دانو ربيعه دا جاسوس ته ویلېږي نو معنا دا جاسوسي کوي قوم ته وي چې ګوره دشمن دروازه را روان دي نو فخشادا ویریږي ان يسبقوا چې دا دشمن بدلې نه مخکشي معنا دشمن مخکې ما احاطه فجعل شروع دا سره يحتفو نو دا आवाज کی یا صباحا دا عرب ودا کلمه عدد وا یو امر عظیم براتل یو واقعا حادثه براتل دی ودا ویلې دې د پاره چې تاسو جمع شي دې د پاره تیار نه کیا صباحا اے دشمن په وخت صباح کې په تاسو باندې حمله کوي ځان تیار کړي دې आवाज معنا دا و چې تیار اوسې ځان برابر کی ځان تیار کړي دا مخکې نه دا ولګيږي هغه نه مخکې आवाज نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کانی باندې په پټو نو आवाज وکړ به زم تاسو تصویر روما چې دینو ورورستو حدیث کې مبارک کړی عذاب در باندې را روان دي الله قهر را روان دي متاسم مسلمانان شي اسلام وروړي چې الله تبارک وتعالى د عذاب متاسب شي وبه قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا ابن الرماني قال حدثنا ابو عثمان بن عمرو وقال ابن خالد بن زيد بن عمرو وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علي قال حدثنا مسلم بن عمرو بن عمرو بن ولد بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه وامر عشيره فلك ايها ورحمتك منهم المخلصين دا منكم المخلصين دا اول ابتداء دا آیات دا نازل شوی دا قرآن کریم به تلاوت منسوخ شوی هغه نه بعد دا منسوخ تلاوت نو دلته ورحمتک منهم المخلصین نو دغه خاص پیغمبر علیه السلام چې خپل اقرباری نو هغه په اشاره او دا وانذر عشیرتک الاقربین باندې عطف د خاص په بچا باندې په عام باندې وانذر عشیرتک الاقربین دا عام دی نو چې چا ایمان راوړي تني راوړي بیا رحمتک منهم المخلصین دا په دی باندې عطف هغه د برکاتی ته د خاص په عام باندې عطف شوی او منسوخ تلاوت خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى صعد الصفا وغدر فهتف پیغمبر اسلام आवाज یا صباحا یا صباحا چې کله یا نازل شو نبی اسلام برا یو ګډ باندې وخته او دا چې ولا आवाज فقال لمن هذا الذي قد صفات قال محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا له جمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني فلان یا بنی فلان نبی اسلام نمونواف یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب فاجتمعوا الیه ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمع شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراله نبی صلی الله علیه وسلم د جمع شو نو فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما خبر راکې لو اخبرتكم کتا خبر درکم ان خیر الجاسون تخرجوا راوذ بسفح هذا الجبل وترفض دي غربان دي لد دي غرنا كنت مصدقيا ايت زما تصدیق کوم کی اصلي زما تصدیق وکي چې دي غرنا دي غر طرف نه یاد لاندې نه باسون راولي او دشمنان یو هغه بل تاسو باندې وحمله وکي نو قال دي ما جربنا عليك كذبا من تجربه پتا باندې نه درو چې څومره من تجربه کړې چې اشتیاوي ته صادق او امين باندې مشهوري قال صلى الله عليه وسلم السلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد پیغمبر اسلام دا ورته الله عذاب نه میرو دا الله عذاب نه بچیدل په اسلام باندې کې ایمان ان دشمنی نه قال ابن عباس فقال لابو لهب تبا لك اي هلاك الدويتا لفارا اما جماعتنا الا لهذا من دي جمع کړي مگر دې خبر ده پارا دې ته دې راځم کړي نو دا ابو لهب دا د دې کنیت په دې کې علماء اختلاف دي چې کنیت کافر دا جائز ده که جائز نه بعض وی دا جائز ځکه دلته دا هغه دی چې جائز ده چې تعلیف د وجه نه نوي بلکې یو بل غرض پکې
بعض وی جایز ته کونی کې تعظیم وي نو هغه کې تعظیم وي لویوالی په چا کې کونی نو موږ وایو چې د ابو لهب کونی شوی دا د خپل نوم عبد العزا دا تسمیه نو چون کې دا باطله و دا بیکاره و الله پاک دې ذکر قران کریم کې نو ابو لهب او یاد دین او وجه نو چې ابو لهب دې ما سوا په بل نوم باندې چا په جنتل بعض علماء وینا دا تسمیه په کونی باندې دا بلکې دا د لقب د دې کونی ابو عتبہ دا او بعض وینا د ابو لهب د مجانست د کلام د وجه ابو لهب نه دا ذکر شوی دی ذکر عبد العزا سره نو التا مجانست د کلام نه نو ذکر ابو لهب دا ذکر شوی دی دا خبره نو چې دې تبل لك اوینه الله تبارک وتعالى د دې په مزمت کې الله مکمل سورۃ نازل فنزلت هذه سورۃ ذاتان نور نازل شو تبت يدا ابي لهب وتب د آیات الله پاک د آیات نازل مکمل سورۃ دا نازل او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دې تب ویل الله تبارک وتعالى دا دلیل ابو لهب او دنیا کې ذکر شو آخرت کې هم ذکر ځکه چې دنیا کې دا لوی چې دین رئیس او مشر لوی بدمعاش کاته الله تبارک وتعالى دا څه ذلیل کو چې بیا دا بیمار شو هغه بچي ولګل نو هغه ځان نه لري الته دې کو ورته هغه دې کې وکړو بیا په هغه دې کې مړ شو د مړ کېدلو نه بعد بیا بچي ولګل او خلکو ته پیسې ورکړي بیا هغه کې بوی وکړو بیا خلکو ته پیسې ورکړي د دې په خوا کې کند او استلا چې کند او استلا نو بیا خلکو ولګل بیا په لرګي باندې دا چې او دې کېته او هغه کند چې عمر دا او په تیرې باندې خاور خزلې کانی هغه دې سیر واچ د دنیا ته الله تعالی ملت و ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کان یشتبل لك په دې لاس باندې کان یشت چې دې حالات چې موږ دې لپاره جمع کړی الله تبارک وتعالى خیره وکړي او همیشه د پاره تر قیامت پورې دا باقی پاتې دنیا کې د ذلت سره مخ شو او آخرت کې د ذلت سره مخ لو کذا قرأ الاعمش الى اخر سوره همدارنګ اعمش دا تر اخري سوره پورې نو دا اورس معنا دا قرأت چې راغله د اعمش نو دا معنا چې دې حکایت دې یو اخره پورې چې دینو نو دا اورستل نو دې سوره دا نو معلومه شوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلوان رشتہ داران ته چې عمل کوي اسلام راوړي زما د رشتہ داري له قرابت د وجنه الله تاسو ته عذاب درکول کوغاړي تاسو بچ کېږئ نشئ پیغمبر علیه السلام دعاګانې کړي مستوی باب راځي ابو طالب متعلق نبی علیہ السلام دعاګانې کړي الله تخفیف په باندې راوستي لیکن عذاب نه خلاف دل د کافر مشرک دانش آیا وبالقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو هريره قال حدثنا ابو معاذ بن عمرو بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين سواء قال صدقا ان الحديث ابي اسامه ولا يذكر نزول الايه وعند الاشياء تنقضي باب سماع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وتقول قلبه باب دې په بیان د شفاعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سفارش ابو طالب او تخفیف د ابو طالب څخه په سبب د شفاعت د نبی علیه السلام چې الله تبارک وتعالى د فاعل نبی علیه السلام د شفاعت د وجنا د برکت د وجنا د دې په عذاب الله پاک تخفیف درا وبالقال حدثنا عبد الله بن عمر الباري ومحمد بن ابي بكر القتلي ومحمد بن مالك الرومي وقالوا حدثنا ابو عبد الملك بن عمر بن عبد الله بن حارث بن عوف عن عباس بن ابي المطلب رضي الله عنه قال قال يا رسول الله ان كان علي قال شيء فانه كان يقول ولا يقول لك قال رسول الله ما تسمع عنه اے نبی صلی الله علیه وسلم سے یا رسول الله ابو طالب جو شی پیدا رکھتے فانه كان يحبك ذکر ابو طالب سے دیبا حفاظت دا کولا او ثاني بخلد فقولا تا مصالح به لټولا او يغضب لك او استاد وجنه وسكي د خلق تا انا صاحب حیثیت کولا صاحب حفاظت کولا دا پیدا رسل
قال صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعم هو د ابو طالب فی زحزاح من نار دا فلک اور کې او پسر د اور کې دی فی زحزاح من نار دا فلک اور کې دی او پسر د اور کې دی دا فلک اور کې دی ولولا انا کذنه لکان فی درک الاسفل من النار دا به په طبقه لنډه د چاته د اور کې درک طبقه کې ویني کی دا د اور په لنډه طبقه کې دو لیکن زمان د خدمت د وجنا زما د حفاظت د وجنا الله تبارک وتعالى سر د اور تراغسته لږ اور ته وتراغله د هغه لنډه طبقه د اور نه بچوي د سر تراغله وبه قال حدثنا مسلم بن عمر قال حدثنا سفيان عن المالك بن عمر عن عبد الله بن حارث قال سمعت عبد رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله ان عبد الله كان يحث وينصر ويامر ويقول ما من ذكر طالب لرا في غمرات من نار فدير اور کی ہمیں پیدا کفین و غمرات من نار فدیر اور کی میں پیدا کر فافرجته مانا وسئلہ زحزاح سرد اورتا فدیر اور کی میں اندکو ماغینا میں سرد اورتا دارا سوال دانے کہ ابو طالب ختم من دلد پیغمبر علیہ السلام او بیا راستر کرا وسط ندی دری مطلب اپیدیش یو مطلب دارے کہ دلتا پیغمبر علیہ السلام ثم وجدته ماضی دا پا حقیقی معنی بانے دیخ کی وہ بیسر تراوستل حقیقی معنی بانے کی ماضی دا معنی لے ربائی ہے ذکر دخول و خروج دا پا قیامت کی جہنم کے ننواتل جہنم نویستل پا قیامت کی او اوس دا ټول مخلوقات او داخل دا برزخ قیامت ونه دي چې ورته ابو طالب نه نوته او پیغمبر علیه السلام واپس اماره وې سره دا استعمال ډېر بهي دویم مطلب دا دی چې د ماضی په معنا د مستقبل نبی رسول الله سلام وایي چې دلته ابو طالب سے دا بوی فورت د قیامت کې فراتون کې زمانہ کې دا بوی په بیخ د اور کې او بیا براوستل شي سر د اور تا ماضی په معنا د مستقبل یا دریم مطلب دا دی ابو طالب سے غمرات من النار مستحق یا زمان دعا په برکت باندې زحزام من النار اور ته مقرر شو د دې خپل عمل دا واحد داده چې دا پټیر اور کې وی ابو طالب ته او نبی رسول الله سلام فرمایي ما دعا د وجنا وس ورته الله سر د اور مقرر کړی دی چې کله جهنم ته داخله ولې شي نو بیخ د اور کې بنوي اوس بسر د اور کې وي او کزه نه وي نو دې لپاره تقرر چې الله پاکړي هغه بیخ د اور وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمر قال حدثني عبد الله بن حارث قال حدثني عبد رضي الله عنه ابن عبد المطلب قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن سفيان بن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يا وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ما كان بالبيت فقال عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته عنه وقال فقال لعله تستوشك يوم لعل لا تبريد وعد ذات خدار الخدمة النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفو شفاعته فيجعل دابه دولشي في زحزاح من النار وسرده في يتبلغ كعبه رسيك ودا أولدك يفوتا ودا سبور بيوني منه دماغه خودکی کی ولدی نه دماغ ولدی تمره بګروي چې دا وګړو سره تیږي خو پر دماغ چې نه خودکیږي یعنی معنا دارا چې اور سر تراوشل شوی دومره دا آسان ترين عذاب دی چې دا وګړي توقع کی چې آسان ترين عذاب داوي دینه سیاست په سخت ترين عذاب او صبر ثلاث تبارک وتعالى
وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا زهير بن محمد الصحيح عن قال ابن عمر بن عياش بن سعيد بن خدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا يقال تعالى نعلم ما يخرج من حالات العمل. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن يوسف بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أن تعالى أبو طالب وأبو طالب بن علي يوم دماغ وبه قال حدثنا محمد بن مسلم بن شهر بن أبي سعيد وسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سألت أبا يقول صلى الله عليه وسلم رشيد يحضر وهو يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ونعم تعالى يوم القيامة من الجبل عذاب شيء حسن سليم اهل النار فعذاب في قرب القيامت الى رجل نار سري يوزعو شيء قبل الشيء احمد قدمه ولان دې قدمه نتي احمد د فخي هغه شي ته وي چې پنځه قسمه کبان لري او هغه د مکه نو چتوي دې ته احمد وي د کدا ښا ټول په دغه کې په دغه باندې ټول لګيږي نه دا مين ګټو دا هر فخي چې دینو د خي پخې او چپ طرف ته د چپ خي طرف ته دا ګټې نه لندې د کام نه لندې دا د کوم څه نه لګي دې کې وتا کروټه کې خولې شي جمعان یغلی منهما دماغه کو کې ود دین دماغ احمد دې دې ته وته کې خولې شي او دماغ ود دین چې جنو دا خود کې نو دومره دې کې شاردا به هغه عذابی چې دا سنترین عذاب آسان عذاب هغه اهون النار آسان د اهل جهنم نه دا عذاب ملوي آسان ترین عذاب چې دوس کروټه په احمد کې د پخې په دی وچل دی چې کوم مکه نه بریو ته کې وځي نه شي دماغ او وی قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو سلمة بن عامر قال انه من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ونحن لا من دوننا وشفاء من الله سبحانه فرض وقرين وشراكان وتسميوي شراك هغه تسمیه چې ویل کېږي چې کم اړې پتی روي من نار یغلی منهما دماغ کما یغلی المثل لکه څنګه چې خورکېږي کټوي ما یرا هغه چې دې شي کټوي چې څنګه په دې شي چې د اوسپنې وی یا د کاني وی یا د کوډوړي وی د هر څه وی هغه کوټوي دې شي نو ان احد اشد من عذاب نو دا وی چې تاسو هغه آسان ترین عذاب دار وانه لاهون عذاب وذري هغه ترین عذاب هغه بسنګ الله بسنګ عذاب انسان سمرا دا دې کې حدیث کې پیغمبر اسلام تفاوت اشاره کړې ده لکه څنګه چې د جنتیانو په جنت کې مراتب دا متفاوت دي چاته اعلی درجه نعمتونه چاته متوسط اعلی ادنا امداتې په جهنم کې جهنم اور چې کم خلق ته ورکول کېږي هغه متفاوت دي تفاوت به کې موجود دي چې عذاب بدیل وي چې چا بدل وي چې چا بدیات وي چې چا غینم په ذکر وي چې چا غینم کوي دې کوم درجې دي لکه نعمتونو کې درجې دي هر څومره درجات دي وایا باب دلیل على ان من مات على الكفر ان هو عمل توجب كفر باندې مرشي عمل ورته فائدہ نه دنیا کې نه کارونه کوي سرکونه جوړي عمل منفعت کارونه کړی نو دا ورته فائدہ دا نه چې کفر باندې مرشي د بنیادی شی چې اعمال په مرتبه یا ایمان دې چې ایمان نه وي دا نو اعمال دا پیدا کوي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن عياض بن سفيان بن مسعود عن عائشه رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهليه ابن جرعان كانوا في الجاهليه په زمانه کې مخکې زمانه د نبوت نه د جاهلیت زمانه وی لیکل دي چې جهالات چې نو دا ډیر زیات نو دې کې ډیر زیات یسل الرحمه تل رحمی ورکول او يعين المسكين فهل ذا تنافي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع انه لم يقل يوما ذات لرب الفقر خفيئه يوم الدين معنا دا چې دې سره رحمی کړي دا
تدې اطعام ورکړې دې نور مکارم کړي عمل منفعت کارونه کړي په آخرت ورته فائدہ ستې ځکه دا کافرو ځکه یو څه دې دا څنګه چې رب اغفر لي خطيئه يوم الدين